سبا نه بله ورځ په 19 ستمبر باندې په مټه چوک کې 2 بجې کوم چې پرامن احتجاجي مارچ دی زمونږ ټول اپر سواد په سطح باندې نو په هغې سلسله کې زمونږ د امن جرګې ملګري ممبران مشران ټول نن ناوتي دي او موږ لګیا یو د برې درشلې بازار کې د هغې دپاره کمپین کوو او ستاسو میډیا په وساطت سره ټول ملګرو ته دا وینا کوو چې په دې کې بھرپور شرکت وکړئ ځکه دا د امن مسله ده او دا مسله زمونږ د ټولو ده نو تاسو ټول ته د بھرپور شرکت دعوت درکوم مهرباني زموږ د درشخیلې د امن جرګې د اړخه موږ دلته کې برې درشخیلې بازار ته راوتي یو د 19 ستمبر د جمعې په ورځ ماسپښین 2 بجې چې کومه پرامن احتجاجي مظاهره په مټه کې کېږي نو موږ په دې درشخیلې بازار ته راوتي یو چې موږ دا خپل د دکاندارانو کاروباري خلکو سره میلاو شو او د دوی ته موږ دا یادیانې وکړو چې د جمعې په ورځ باندې مټې به دغې پرامن احتجاجي مظاهره کې شرکت وکړي زه د سوات د لنډاکي نه والا د کالامه پورې او د لنډاکي نه والا د هغې شور پورې او د روډینګاره پورې او سلاتڼه پورې او د لنډاکي نه والا تر د هغې لالکو او د ګبین جبې پورې او هغه منم جبې پورې ټول د دې خپل پښتنو وروڼو ته دا درخواست کوم مدبانه گزارش دی چې دې پرامن احتجاجي مظاهره کې راشي او موږ د دې خپلې خاورې د خپل د دې قوم د خپلو د ځوانانو د دې لپاره موږ یو خپل پرامن احتجاج ریکارډ کړو په 19 ستمبر مټه چوک جمعې ورځ 2 بجې ټول سواد خلک چې دی هغه به یو پرامن احتجاج ریکارډ کوي او په دغه احتجاج کې به صرف دغه مطالبه کوي چې موږ د دې خپلې خاورې خیر غواړو موږ د خپل کور خیر غواړو موږ د خپل سر خیر غواړو او موږ د خپلو خویندو میندو خیر غواړو په دغې حواله باندې به زه د دې ټول سواد ځوانانو ته مشرانو ته کشرانو ته وړو ته ټولو ته به هم دغه درخواست کوم چې تاسو خپلې ټولې هلې ځلې پرېږدئ ټول کارونه پرېږدئ او په دغې جمعې په ورځ په 19 ستمبر باندې په مټه چوک کې یو داسې احتجاج ریکارډ کړئ چې خلکو ته دا پیغام ورسي چې د سواد خلک پرامنه خلک دی او دوی د خپلې خاورې دپاره د امن اواز پورته کوي ټولو دا په هر وخت کې زموږ سره منډه تړله کلې ده د سیلاب په دې شکل کې او فارسو کې وه د قربانیان د چا مې پټې نه دي بهرحال دا یو پروګرام د امن په باره کې کم روان مشرانو د سوات ملاکنډ ډویژن په سطح تقریبا دا پروګرام دی چې په مټه کې د امن لپاره یو احتجاجي مظاهره ده موږ او تاسو ټول له پکار چې په دې پرامن احتجاجي مظاهره کې موږ برخه والو او شرکت پکې وکړو ځکه دا امن زموږ ټول لپاره لازم ملزوم دی او دا زموږ لپاره ډېر ضروري خبره ده چې موږ په دې کې حصه والو برخه والو